تاسو ته په دې ویډیو کې دا تصویر ښکاري جي دا وړه ماشومه ده د دې نه یو غټه ماشومه ده د دې 9 ورځې وشوې چې دی د کور نه بېدرکه شوي او په کور کې یو قیامت جوړ دی د الله رضا دپاره دا ویډیو ډېره زیاته شیر کوي چې دا ورسي یو ځای بل ځای ځایونو ته ورسي چې دې ماشومې پته ولګي ډېره زیاته پریشاني ده داسې جامو ته هم ژاړي جامې چې راوالي بس مړه خو بد حال ده ټول څونه عمر دي یو 15 کالو ده یو د 9 کالو ده دی سبق قرآن حافظ د 8 سپارې په یاد دي دې غټي او دا واړه و شروع کړي درېمه څلور یوازې مسله د بچای نه ده دا د غونډې علاقې ده نن په ما ده سبا په بل ده بل ورځ په بل ده دا ټوله علاقه دې مونږ سره ودرېږي خاص کر پولیس دې مونږ سره تعاون وکړي په دې دا یو ورور دی 9 ورځ ده د 2 ماشومان بېدرکه شوي دي د مدرسې نه مفتي شیر عالم صاحب ته دم دپاره تلي مور دپاره اوبه دمولې ماشومان یې په رشکه کې رور کېنولې او تر اوسه پورې پته نه لګېدلې اوس رالو مجبوره شوی چې په دې میډیا آواز اوچتوم د الله رضا زما د آواز اوچت کوي چې دا ډېر ځایونو ته ورسي او زما د لوریانو پته ولګي ولې چې په کور کې یو قیامت جوړ دی السلام علیکم وعلیکم السلام دا ستاسو د ماشومان څنګه کور نه راوتي په دې مو پوهېږئ مور بیمار و هغې د شیر عالم مفتي صاحب ته اوبه تلې اوبه یې دمولې هغه ما ته رینګ وکړو وایي څنګه ما زه دا واسطه د مخکې م 2-3 پیرې را دم کړي دي ما یې واسطه وایي زه صحیح ده بس دارور یې سره بازار پورې لېږلی دی دلته یې رشکه کې کېنولي چې مفتي ته رسېدلي نه دي بس بیا مازدیګر ما ته رینګ وکړو 1 بجه چې هغه د جلکیانې رانغلې ما څنګه چل ولې رانغلې بیا ما ویل یاره محرم ده کېدای شي ګاډي به نه وي پیاده به را رواني زه ماښام به راشي ماخوستان یې راته رینګ وکړو یاره نه رانغلې ما زه خدای به یې راولي او چې سهار شو مړه بیا خوب چېرته و زه بیا په پنجاب کې سرګودا کې وم بس هلته بیا محرم وم یا ویلې یاره دا نه راوځئ 2 ورځې چوټي ده نن او سبا باندې د دې بس هغه ځای نه چې رالم 2 ورځې بعد چې رالم تاڼې ته لاړم هلته مې رپورټ ولیکه دغه رپورټ هم پته نه ده لګېدلی چې یاره ته راشه یا ته موږ بیا سهار راته چوکۍ والا رینګ ووایي ته ما سره لږ میلاو شه چوکۍ والا را سره لاړو کوره پورې بس صرف دا دیوال نه ښه که هغه دیوال نه ښه که او هلته یې 2-3 کورو ته کاغذونه ورکړل او نور پته لا نه ده لګېدلې نو څنګه اوس په کور کې د دوی په مور به څه تېرېږي بېهوشه پرته ده بېهوشه نه روټۍ شته نه هغه شته ما الله به وکړي د الله به ورته دا ماشومان را پیدا کړي انشاءالله زمونږ د اواز چې کوم ځای پر رسي په دې کې به دومره هیلپ میلو شي چې او ایپایار نه یې کټ شوی نه 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 هېڅ په هغې زه پوهېږم نه چې کټ شوی یا نه دی کټ شوی دا ستا اوس څه لګي بسم الله الرحمن الرحیم دا زمونږ ګاونډي دی او غریب سړی دی خپله زمیندارم کوي او د کباړ کارم کوي کنه لکه هر کار ته لاس ورچوي او غریب سړی دی او جی خو لکه دومره وسې نه کېږي چې خپله ښځه د ډاکټر ته بوتلی وي په هغې غریبه باندې تکلیف دی یا د ګرده کې کاڼی دی هر څه وجه چې ده د هغې د وجې نه ده د ماشومانې تللی وې لکه د مفتي صاحب نه ورته مفتي شیر عالم صاحب نه ورته تعویضونه ساختونه راوړي نو هغې سره یې ګزاره شوې وه په دغه ورځ باندې بیا ټیم برابر شوی هغې ورته ویلو چې یاره هفته پس به راشئ بیا د ماشومان خپل ورور راوستي دي په رشکه کې کېنولي دي د اکوړي د پاټک نه خو جهانګیري ته دی مفتي شیر عالم صاحب ځای ته نه دي رسېدلي هلته د هغې چې کومې کیمرې لګېدلي دي هغه مونږ وکتې چک هم کړې بیا دی راغلي دي رپورټ یې کړی دی په تاڼه کې تاڼې والا چوکۍ ته لیږلي دي خو صرف د روزنامچه باندې جي کار نه کېږي اف آی آر زمونږ نه دی درج شوی مونږ بالکل د قانون نه مطمئن نه یو لکه هېڅ کار یې په دې 9 ورځو کې دی مونږ هېڅ نه یو مطمئن کړي دا غریب سړی دی جړه فریاد کوي زمونږ ګاونډي دی مونږ ورته هم نه شو ټینګېدی لکه مونږ ورسره خفه یو ډېر زیات ځکه چې زمونږ ورته خواست دی خاص کر زمونږ چې کوم د سرکل ډي اس پي صاحب دی ډي پی او صاحب دی زمونږ ورته لکه دا خواست دی چې مونږ سره په دې کې تعاون وکړي بیا چې کوم زمونږ اشفاق خان سچو دی دا کوړي د تاڼې هغه ماشاءالله ډېر ښکلي کارونه وکړو خلک دې ډېر مطمئن دي خو مونږ دې مطمئن کړي لکه مونږ سره دې په دې کې تعاون وکړي بیا چې طارق حیات صاحب دی کوم د سوریا خیلو چوکۍ کې چې کوم تاڼېدار دی لکه دا کیس د هغه په لاس کې دی نو هغه دې مونږ سره په دې کې پوره تعاون وکړي په دې کې د اف آی آر وشي مونږ باچا صاحب لم تلي یو مونږ خپل جړه فریاد هلته هم کړی دی که چېرته کې مونږ ته په 2 ورځو کې دی زمونږ لکه مطمئن نه کړي زمونږ دا کیس دی ټریس نه کړي مونږ ته CCTV فوټیج دی را نه کړي د دې اکوړي نه تر جهانګیري پورې د دنیا کیمرې دي یو نه یو ځای کې به د دې څه ډون ډولټی مونږ دې مطمئن کې که نه وي مونږ به راوځو غونډه علاقه به راوځي زمونږ ماشاءالله چې کومه خټکنامه ده دا ټوله به مونږ سره اوږه په اوږه ولاړئ مونږ به روډ هم بندو مونږ به د ډي اس پي دفتر ته هم ځو مخې ته احتجاج به کوو ډي پی او له به هم ځو هر ځای ته ځو هر ځای راته معلوم دی خو پولیس له پکار دا دي چې مونږ دغې تفریح نه دي او مونږ سره پوره تعاون وکړي او زمونږ دا کیس ټریس کړي انشاءالله